صدران بالصدر حنقلنا دیوبند دالر ترکڑی عالمان گلنا دیوبند دالر ترکڑی عالمان گلنا یا عرب عجم کسلا دا علم و فضل سیال نشتا طول دنیا کی مسلمی ستا مثال نشتا یا پاکت کی دی جانا نقل و قال نشتا پاکت کی دی جانا نقل و قال نشتا یا تا چی پالی دی حق دی بزرگان گلونا تا چی پالی دی حق دی بزرگان گلونا دیوبند تالر ترکڑی عالمان گلونا. الحمد لله الذي عجزت عن إدراك كنهه العقول والأوهام وتحيرت في درك سره المدارك والأفهام جلت قدرته وعظمت سطوته يقلب الليالي والأيام. أما بعد، اکثر ملګری وایي چې ځان ته د دیوبندي نسبت کارولو باندې باس خپل احناب ملګری را سره بحث و مباحثه کوي چې د دیوبند تاریخ خو د 200 کالو څخه زیات نه دی او نه دیوبند زمونږ لپاره سمیار او حجت دی، ځکه چې پنځپیریان فکریان حتی چې ځینې مودودي فکر لرونکي کسان هم ځان ته دیوبندیان وایي. حال دا دی چې د دیوبند اکابرو د دوی خلاف مستقل کتب لیکلي دي او نه دیوبندي اکابر دوی دیوبندیان تسلیموي. لہذا بهتره به دا وي چې موږ خپل ځان ته اهل سنت یا د حنفي نسبت استعمال راځو د جواب طرف ته، لیکن جواب کې موږ درې مباحث ذکر کوو. مبحث اول د دیوبندیت مختصر تعارف، مبحث دوم دیوبند او بریل وغیرہ کې نن سبا کوم حیثیت غالب دی، علاقائی او که مسلکی. مبحث سوم د یو اهم اعتراض تحقیقی جواب. راځو بحث اول طرف ته. ګوره دیوبندیت څه مستقل مسلک یا مکتب فکر نه دی، بلکې د اهل سنت والجماعت دوهم نوم دیوبند دی. کله چې د اهل سنت والجماعت طرف ته منسوب بعض په نامه علماو د داسې غلط اعمالو او عقاید نشر و اشاعت شروع کړي چې هغه د اهل سنت والجماعت د اصل مسلک سره په ټکر کې وو، نو د علماء دیوبند اکابرو باقاعده د یو تحریک او میشن په صورت کې د قرآن و سنت څخه ماخوذ د اهل سنت والجماعت د اصولو په رڼا کې د هغه غلط عقایدو او اعمالو تردید یې وکړي، یعنی د اهل سنت والجماعت اصل صورت دنیا ته ورښکاره کړي چې د بدعات او رسومات څخه بالکل پاک وو. نو له همدې وجې موږ ویلی شو چې د اهل سنت والجماعت د مسلک دویم نوم دیوبندیت دی. د تفصیل لپاره تاسو کتلی شي د حکیم الاسلام متمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ مشہور زمانہ کتاب علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج. ہمدارنگا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ د دیوبندیت په تعریف کې د څلور خصوصیاتو ذکر کوي. فرمایي وای د دې درسګاه تر ټولو لوی خصوصیت دا دی چې دوی د اختلافي مسائلو پر ځای توحید و سنت باندې خپله توجه مرکوزه وساتله، او دا هغه وراثت دی کوم چې د حضرت شاه ولی الله دهلوي رحمه الله، شاه اسماعیل شهید رحمه الله او سید احمد شهید رحمه الله په وسیله سره دوی ته میلاو شو. دوهم خصوصیت د اتباع سنت جذبه او فکر دی. دریم خصوصیت د تعلق مع الله فکر ذکر او د ایمان و احتساب جذبه ده. څلورم خصوصیت د اعلاء کلمت الله جذبه و کوشش او دینی غیرت و شجاعت.
دا څلور خصوصیات چې سره میلاو شي نو دیوبندي ترې جوړیږي. که چېرته دې کې یو هم کم شو نو دیوبندیت ناقص دی. ماخوذ از کاروان زندگی لمفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمه الله. یعنی دیوبندیت د څلورو شانو مجموعه شوه. اول د توحید و سنت خورول، دوهم د اتباع سنت جذبه او فکر، دریم تعلق مع الله یعنی تصوف، څلورم د اله کلمت الله جذبه یعنی جهاد و قتال. معلوم شو چې دیوبندیت سم مستقل مسلک یا مکتب فکر نه دی بلکې د اهل سنت والجماعت دوهم نوم دی. لہذا خلق دی بد نه ترې وړي. مبحث دوم یعنی دیوبند او بریل وغیرہ کې نن سبا کوم حیثیت غالب علاقائی او که مسلکی؟ دی کې شک نشته چې دیوبند، بریل او قادیان د هندوستان د کلو او بانډو نومان دي. اما کله چې انګریز د هندوستان ځمکه در خپلو ناپاکه پنجو لاندې راوستل نو د بعضو جماعتو دینی مشران یې د خپل مذموم مقاصدو لپاره استعمال کړل. د یو دینی مشر او عالم په حیث د دوی څخه د دین او اسلام په نامه رنګارنګه فتوی صادرې کړې. نو له هم هغه وخت دیوبند، بریل او قادیان وغیره دلته بری صغیر او افغانستان کې د یو مسلک په حیثیت سره متعارف شول. اوس که چېرته یو کس ووایي چې زه بریلی یم نو د دې مطلب دا دی چې دغه کس بریلی مسلک نظریاتو خاوند دی. دا مطلب به هیڅکله نه وي چې دا کس هندوستان کې د بریل اوسېدونکی دی. لہذا دلته بر صغیر او افغانستان کې ضروري ده چې ته خپل مسلکی حیثیت واضح کړې. صرف حنفي ویلو سره ته نه خلاصېږي ځکه چې بریلان هم ځان ته احناف وایي، مدودیان هم ځان لپاره حنفي نسبت کاروي، همدارنګه ځان ته اهل سنت ویلو سره ته خلاصېږي نه. یعنی که ته دا ووایې چې زه اهل سنت یم هم ته نه خلاصېږي. وجه دا ده چې وهابیان او بریلیان دارنګه مجسمه ټول خپل ځان ته اهل سنت وایي. لہذا کومه معاشره او ماحول کې چې ته اوسېږې هلته ضروري ده چې ته خپل مسلکي تړاو په ډاګه ښکاره کړې. هسې هم خپل عوام د اهل الزیغ بد عقیده قسم فرقو څخه د ژغورلو لپاره ضروري ده چې ته علل اعلان دوی ته د خپل مسلک او اکابرینو نشاندهي و تعارف وکړي. که چېرته خپلو معتقدین او عوامو ته ووایه چې دیوبند د باد پیداوار دی، ځان ته دیوبندي نه بلکې حنفي وایه، نو جناب علی مخکې دا خبره تیره شوه چې بریلیان هم ځان ته احناف وایي. سبا ته به ستا د معتقدینو څخه یو صحیح العقیده کس بریلی نظریات قبول کړي خو باوجود د دې به هغه ځان ته حنفي وایي او ته به پې خبر هم نه ځکه دی ځان ته حنفي وایي. اوس دا نقصان ولې رامنځته شو؟ وجه دا ده چې ده ته د خپل مسلک تعارف نه شوی، تا ده باندې مسلک نه و پېژندلی. لله الحمد زمونږ عوامو ته مونږ تعارف د دیوبند او دیوبندیت کړی دی. اوس چې بریلی هزار دلایل یو مسئله کې ورته وړاندې کړې نو دی هغه ته بلکل غوږ هم نه نیسي. وایي نه وروره زه دیوبندي یم، خپل نظریات یې د ځان سره کېږي. څوک به درته ووایي چې عربو ته لاړ شي هلته څوک ځان ته د بریلي او دیوبندي نسبت نه کوي. آخر دلته ولې دا شی ضروري دی؟ ګوره هلته عربو کې زمونږ د بر صغیر او افغانستان په شانتي ماحول نه دی، نو له دې وجې هلته دا نسبتونه استعمالول ضروري هم نه دي. البته هلته عربو کې که څوک ځان ته صرف اهل سنت وایي نو دا ورله کافي نه ده ځکه چې عربو کې نن سبا وهابیان هم اوسېږي. لہذا نن سبا هلته د تعارف او تمیز په خاطر د حنفي، شافعي، حنبلي او مالکي نسبت کارول د ضروریاتو څخه دي چې د وهابیانو او مذهبیانو منځ کې فرق راشي. ولی چې د اهل سنت د نوم څخه وهابیان هم استفاده کوي. راځو مبحث سوم طرف ته چې یو اهم اعتراض او د هغه تحقیقي جواب دی پکې. اعتراض کیږي وای پنځپیران او د دوی نه علاوه نور هم ګڼ بد عقیده خلک خپل نسبت دیوبند طرف ته کوي. اوس که چېرته موږ هم خپل ځان ته دیوبندیان ووایي نو زموږ او د دوی ترمنځ څه فرق پاتې شو؟
خلک چې دوی ته کم اعتقاد لري دوی ته په کم نظر ګوري هم هغه نظر باندې به موږ ته ګوري. نو ولې نه موږ خپل نسبت د اهل سنت یا احنافو طرف ته وکړو چې د دیوبندي او بریلي رنګه متنازع نسبتو څخه مخ له ځان خلاص کړو. راځو جواب طرف ته، خو جواب به په دوو شقو باندې مشتمل وي. اولا ګوره پنجپیریان خو برملا وایي چې دیوبند کې تصویر پنجپیر دې جملې ته که د فکر وستا جواب پکې وشو، ځکه چې تصویر د شي عکس د شي دا عین ذات نه وي بلکې دغه یوه فوټوکاپي وي. نو معلومه شو چې پنجپیریان اصل دیوبندیان نه دي، صرف د خلکو تیر ایستلو لپاره نوم د دیوبند کاروي. نه دوی د دیوبندیانو متفقه کتاب المهند سره متفق دي، لہذا دوی دیوبندیان ګڼل سری ناانصافي ده. ثانیا که چېرته تاسو د پنجپیریانو له وجې د دیوبندي نسبت نه تښتئ نو جناب من داسې ګمراه خلک تیر شوي دي چې ځان ته به نسبت د اهل سنت کوي. نو آیا سبا ته به ته دا خبره کوې چې زه اهل سنت نه یم بلکې سیده ساده مسلمان یم؟ راشي یو ځل حوالې ته متوجه شي. علامه ابن عبدالبر رحمه الله لیکي وقد قالت فرقة منتصبة إلى السنة إنه تعالى ينزل بذاته وهذا قول مهجور لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات. وګورئ د ابن عبدالبر رحمه الله کتاب الاستذکار اتم جلد صفحه 153. د مذکوره عبارت تحقیق کې دننه نه ځو ځکه چې هغه زموږ د نن موضوع نه ده. البته دومره خبره په یاد لري چې د ابن عبدالبر رحمه الله زمانه کې مجسمه حضرات هم خپل ځان ته نسبت د اهل سنت کوي. آیا اوس دا جرأت کولی شي چې ووایي زه اهل سنت نه یم؟ ځکه چې دا نسبت متنازع ګرځېدلی. ګوره چې د مجسمه رنګه ګمراه فرقې د اهل سنت والجماعت طرف ته نسبت کولو باوجود ته علی الاعلان وایي چې زه اهل سنت یم، نو دیوبندي ویلو کې ولې شرمېږي؟ بلکې مونږ خو برملا وایي چې مونږ دیوبندیان ول یو او اوسېږو. او که چېرته څوک ووایي چې زه دیوبندي نه بلکې حنفي یم، ځکه چې دیوبندي نسبت بعض ګمراه ډلو هم کارولی او حنفي نسبت یو اتفاقی او صحیح نسبت، نو د دې کس دا خبره هم صحیح نه ده. ځکه چې بعض معتزله حضراتو به هم خپل ځان ته د احناف او شوافی نسبت کوي. څه؟ بعض معتزله حضراتو به خپل ځان ته احناف او شوافی ویل، او بعض مجسمه حضراتو به خپل ځان ته د حنابلو نسبت استعمالوي کاروي. حوالې ته متوجه شي. امام تاج الدین سبکی رحمه الله د احناف و شوافی و موالک و حنابلو ذکر کوي، نو د ډېر عبارت نه پس لیکي ولله الحمد في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة. وإذا أحناف شوافی موالک او حنابله ولله الحمد دا ټول په عقیده کې یو دي، هیڅ اختلاف نه لري، ټول د اهل سنت والجماعت په شان باندې عقیده لري. یدینون الله بطریق الشیخ ابي الحسن الاشعری، وی دوی با عقیده لرل د ابي الحسن اشعری رحم الله په شان، لا يحيد عنها، د هغه موقف نه دوی نه دي ښویېدلي، الا رعاء من الحنفیة والشافعیة لحقوا باهل الاعتزال، مگر یو وړوکی جماعت د احناف او شوافیو سره لحقوا باهل الاعتزال چې دوی د معتزله سره ملاو شول، یعنی معتزله ول خو ځان ته به احناف او شوافی ویل. ورعاء من الحنابله، او یو وړوکی جماعت د حنابله سره لحقوا باهل التجسیم، دوی ملاو شول د مجسمه سره، یعنی والمجسمه ځان ته به نسبت د حنابله کوي. وګورئ معید النعم و مبید النقم صفات دشبه، د دې حوالې څخه صراحتا دا خبره معلومه شوه چې بعض بدعقیده قسم خلکو ځان ته حنفي هم ویلي دي. آیا اوس د فقه حنفي مقلد دا ویلی شي چې د نن څخه زه ځان ته حنفي نه وایم؟ نو چې د بدعقیده قسم اشخاصو د حنفي نسبت استعمالولو سره مذهب حنفي نه خرابېږي، بالکل هم دغه شان د بدعقیده خلکو د دیوبند طرف ته خپل نسبت کولو سره
دیوبندی نسبت هم قابل ترک نه ګرځي. لہذا اعتراض 100% غلط. هم دې باندې اکتفا کوو. الله تعالی دې موږ ته د دیوبند د اکابرینو تګلارې باندې د تللو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.